کېږي نو مطلب جواب دې برابر کړه نه برابرېږي کوه خیر خاطر نو فرمایي عبید بن اسماعیل عن ابي اسامه عن عبید الله عن نافع بن سالم عن ابن عمر د نافع او د سالم نقل کې د عبد الله بن عمر نه چې نبی رسول الله نه امر کړی یوم خیبر عن اكل السوق او دې کې تفصیلات په کتاب الاسمه کې دي چې دا مطلقاً منع نه ده دا منع په هغه وخت کې ده چې څوک یو عام مجلس ته روان یا چا سره مناجات کوي لکه نبی ځان ابو ایوب انصاری ته نه ترکاری ورونه کوي چې تاسو ته نه کوم وی اني مناجي من لا تناجي دا یو شو دویم دا عن لحوم الحمر الاهليه انسي چې کوم قول فتح پکې اقت مراد وحشي مستثنى او نهى عن اكل السم دا نافعنا لوحده وګوره دا عبید الله سو استادان دي دوا یو نافع او بل سالم دا اكل السم صرف د نافعنا دي او دا لحوم دا عمر اهليه او دا سالم یو استاد یو جمله ویل دا الاستاذ وخبر جمله ویل دا شابه قلت متأكد بالتفصيل كتاب النكاح كم لسنا الجهل الباب متعة نكاح إلى أجل ذكر فرق نکاح الى جلیل جدا شي او متعه جدا شي او دې کې یو اختلاف کوي کوم دي درته په محل ته په خپل ځای کما دلته راځي چې په خیبر کې د مدرې نه منو بل دې راځي چې فتح د مکی فرض یې منو بل دې راځي چې په اوقاف کې منو کړه د دې پټینی تصویر ته تاسو رومبه منو په خیبر کې بیا په اوقاف کې درې ورځې اجازه ورکړو بیا مؤبدن حرام کړه او چې اوقاف او فتح د مکی په یو سفر کې شي وي نو اوقاف یې او څو فتح کې یې او مطلق لغت کې څه توي په اصطلاح کې څه توي وجد حرمت استدا غدلای براش ان شاء الله رضی او فرق د نکاح العجل درته او په جامع او نکاح منقطی کې کنا او په نکاح العجل او په نکاح منقطه کې کنا شو دا تفصیلات خپل پات کې راځي عن اكل اللحوم الانسيه دي کې انسيه ویل شي او انسيه ویل شي اونس ته پکې والفتح وحشت ففي نشتا لك الحمار وحشي بشارتي ما كده ما كده رخص في الخير مولانا سيدي کی ما خبر کړو کتاب الاسلام دې غوندي واپس کا دا اسوه قسم کم لري وايي مثلا ټول مصاحبين دي ناغيو الحلال وای او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دوه قول دي یو د کراهیت تنزیهی بل کراهیت تحریمی او ما تاسو ته ویلو چې دا سره تنزیهی ولا اولاد دا اسوه ولا جائز دي البته خلاف الاولاد مکروه تنزیهی او زموږ په وطن کې د اسوه په خلک په داسې نظر ګوري لکه د خروج ها دا دلیل شو رخص في الخير او روایت پکې شته نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحم الخيل والبغال والحمير نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحم الخيل والبغال والحمير غير كمزور فالشرط اغلوات مضبوط وبيع محرمه اغلب ترجيح ورقه ولا غير كمزور او ذم سويل ذم ویلو چې قران حکیم کې الله تعالی فرمایي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه نزلت مقام د امتنان دی او قانون داري چې حکیم امتنان په اعلى منفعت ورکوي نو کوغه ولې جایز وي نو اعلى منفعت او بیا به دا غي ذکر کړ حکیم اعلى منفعت نو دا ویل ہے مې خمل رواغه چې سوپی دلته دا خراب خبره شو دا مې اعلى منفعت څه دی پیسې خوري طبعا لا نو کچرت اکل جائز وی نو الله پاک په الذ اکل ذکر خامخا کړو اعلى منفعت اکل فریدي او ادنا منفعت رجوع او زنا ذکر کوي او دریم دلیل دا الخيل معقود في نواسيها الخير الى يوم القيامه
الخيل معقود في نواسيها الخير الى يوم القيامه. هذا شيء الاجر والمغنم. الاجر والمغنم وی آله د جهاد دا نو کته خوري نو تقلیل د آله د جهاد او سلورم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. تقلیل د آله د جهاد نو سوچو یو د حدیث نه خو هغه ضعیف دی حرمت ځکه نه معلومه او دا درې نصوص چې موي دا مصرح نه دي. دا مصرح نه دي نو ځکه چې من کراهي دي تنزیهي معلومه دوه مختلف شوا. هغه حدیث دغه دې راوړي دي ښا د خالد بن ولید نهار صم عن لحوم الخير والبغال والحمير رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه. استکنيستا روایت کمزور دي ضعیف دي دماغ کې دا. اصابنا مجاعة لك فروز خيبر او فان القدور كتب جوشه دلي قال بعضها او بعض فقيه مراد المنادين النبي انت الحديث بلا تحكموا من لحوم الحمر شيئا واهلكما. قال ابن ابي وفاة عبد الله بن ابي وفاة وتحدثنا ويوم التزاحم بالقول انما نهى عنها من يتذكر لانها لم تخمس بخمس سنوات. آيات خمس بيت المال اوتي وبيا موږ دا چل کړی زکات. وقال بعض نهى عنها البتة يعني په دې مطلب نه چې خمس سنه دی وته دي بیا خو دا مطلب چې خمس دی وبته جایز بشي خمس دی وته جایز بشي او یا پورانه کې خو بیا استغفل دا حلالو نشي. البتة خامخه دي وجه نشتا چې خمس نه دی وته لانها تاكل العزل اذا نجاسه نه کوي دې غیرانو ټول ورته دی دا ګنده دي نه کوي. خیر دا عدتونه حدیث کې نه دا د ارجح خپل راځي بس نبی له سلام علیه منع کړی دا ولی منع کړی دا الله يعلم. او ما د تویل مولانا صاحب په کتاب الاطعمه کې توجه مې ویلي یو په کې د حماقت ویلي حماقت مې راته ویلي زما کې دا د امام مالک په نسبت باندې خوړل حلال. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې خو د کلاب او غوښه خوړل حلال. یو جزئیه مې وکړه مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دا هغه وایي چې ما د مولانا حسین احمد مدني صاحب نو ویل شیخ الهند صاحب افریقې ته ده. افریقا کې اکثر ممالک دي نو دا به هلته بیان کوو نو خلک ډېر متاثر کړي. دا هغه د علماء ورته دعوت چې دعوت یې وکړو دې څنګه ناستو نو د څه انقباض په نفس کې راغلی د مبارک هغه وته څه خامخا او خدای تعالی نن په خله کړی او موږ په دې خوشاله یو چې ته زموږ به المشوي سورودونه خوشالي کړی دا لازمه نو او دا زموږ خپل قرآني سپیو نو دې په مینا ساتلو دې په مینا باندې دا موږ ساتلو او دا په ډېر محبت ساتلو په ډېر قیمت خلکو مختلف نه دي خلک کړي نو تعالی ملال څه بیا نو راځي یو کوټه وخت الته موالک دي د امام مالک رحمت الله علیه نظریه صدا هغه چې کوم چې حلال دی حلال چې کوم چې حیات دی حلال ما فيه حیات فهو حلال چې له حیات پکې دی حلال انسان دی حلال دی حیات دی پکې او کدی مردار شو نو بیا اماتت فراغ نو بیا د حرام دی او که ذبح دی نو بیا حلال هغه یو جدا مسلک دی او وردا د سماوي او المخرج مخکې ترمذی کې دا نور اقوال شته او د راجح قول دی د مخکې دا ما آیت قرآن کې قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه جات دي کنه ما بیا درته کستازو خیال ویلي هغه د کلی د خان ته تمم کړو چې غول چرګاو یا بیا په پول می بدل او بیا په هغه چې په پولمو کې دنه کم ګندګي دا هم حلال شو لکه هغه ذکر په قرآن کې وینم حلال شو زما کې دا هم علي بن عبد الله بن ابي وقال رضي الله عنه في انهم كانوا النبي صلى الله عليه وسلم لا بد الحديث كده احوال على الكتابه حدود جمع قدر ذكر بيته
او کټوي نه ستکړې په اور په اصلي واره کټوي نو کچې یو کپخې ټول واره ټول حرام ثم لم يأمرنا بأكله درست فأكل حكم نذكره زي محرم شو شبع ومولانا سيدا تواتر ترسيد لي تقريبا خبر واحد قلنا ليه مالك سيد شبع زي مكي دبران و ابن عباس ندي مختلف عبد الله بن ابي وفان ندي روس الحر واحد شبع زي او من اعتقادي وجهه حموله دخل کو دي خلق بيقولوا وي فكرهان ده ادم بدو بنم ان تذهب ختم شيء حموله ده او حرموا يوم خيبر لحوم الحمل حمل حضور الأهلية البتة نسوك علة أغيات خمس نوتي نعرف البتة شو كان هذه علة خمس يوم كل حلاش او سوكوي كده عزيز أخري او سوكوي حموله دخل کو دي او دا چې دا وجه موایا دا اڅ خپل نظریه پیش کړی دا مخکې دا ګورا دل فرس تحمین دا په کتاب الجهاد کې راشي اصل دوی او پیاده لا یوا چې اصل دوی شنو شاختوار د سوچوي درې ولا اصل لو شاختوار د سوچوي درې نو بیا شاه سوار درې او پرون ما تاسو ته ویل چې اصل یو ده د شاه سوار دوی نو پرون د ما تاسو وی دا ابو داود کی مضبوط روایت ده پرون د ما چې ویل ابو داود روایت ده چې د خیبر د کم غنیمتونو نیم د بیت المال شو او نیم نبی علیہ السلام په اهل د حدیبیه کې تقسیم کړ او اصل کیسه چې جوړه کیږي ستلو کسان لا او مجموعه پیندل سو نو دوله سوا شفای پیاده او درې سوه شاه سواران نو چې درې سوه شاه سواران دي او هر یو له دوی سي ورکړي یو د اس یو د نو شپږ ته جوړې شي نو شپږ ته دولسو سره یو ځای کې نو اتلس جوړې او په شاه سوار له درې سي کې وایه نو بیا د شاه سوارانو د بیا د سوسو د دریو سوسو کېږي نه نو نه چې دولسو سره یو ځای کې څو ته جوړېږي یویشت او یې اتلس جوړېږي هغه مصرح دی وبالتالي چې اس په سړی ولې زیاتې اس خو وسیله ده نو اس ته دور کې سړی له یو ورکې او دې نه جواب کوم دا محتمل دی دلته د فارس نه د فارس خلک د فارس نه څوک خلک فارس د دوه شو یو د یو د اس ولې د وجه د مقابله د راجع نه الکه مولوی تعویل کې نه بس حنفي اس تعویل کې نبی علیہ السلام فارس ویلې او ته فارس خلک او مقابله د راجع کې اخلي مولانا صرف اسنکم نست قرآن را سرشتا قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي کم ځای کې دی قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې دا غره دا خدایا راجع اجلب عليهم بخيلك ورجلك بس اجلب عليهم بخيلك ورجلك نو د خیل نه تش اسونه مراد دي که شاه سواران ته مراد دي جواب ورکړي دا ورجلك بیا د فوج او د خیل کنه تش اسونه نه دي چې دشمن تاسو نه ورو چلا کې د نه قبضه کې او پتا په سواری کې در باندې راځي وای وګور اجلب عليهم بخيلك اجلب بقرينه دا چې د خیل نه څه مراد دي اجلب ورو چلا اسونه اجلب اسونه په غلقه یوازې والغل کما چې هم در خپل سواری کې په موږ پاس راوخې دي د خیر نال تساخل وایا شخص سوا دل فرض شخص سوا الدرجه دې کړي دلته کې راجل دي ولې ابو داود روایت کدل توې چې نه فارس خلک زه دې فارس خلک اطلاق قران کې راغلي دي نو محتمل شو او الدليل مع الاحتمال لا يصح الاستدلال زمخ كده او دا نافع فالقول بالحجة نه نافع تابعي قول په امام سره حجت نه وي امام رجال او منافع رجال ما كده فإذا كان فرض فروسان يو اسلام وبما حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن شهاب عن ابي مسلم بن جبير عن ابي امر رسولنا وقام مع قال النبي صلى الله عليه وسلم يستوي
سعيد بن مسيب نقل في جبير بن مسعود أخبره قال مشيت ضلال وعثمان بن عفان نبي عليه السلام فقلنا له أعطيته قال إيه مولانا سيف خمس ده غنيمة ده رسول الله مبارك في اختيار ويجي إذا أخذ في اختيار شو النبي عليه السلام تألا مصارف قدري واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل تقول مصارف الله نذوي القربى يقدر خمس في زاد كبير ذوي القربى النبي عليه السلام نذوي القربى في نمبر بخر الجلوه في جلنا نو عثمان ولا غير او بل سكراري جبير بن مطعم وأعطيتا بنو المطلب الذين خمس خيبر نورد او بنو هاشم لابورد وتركتنا نذكر إخوة أو ممكن عبد المناس بن المطلب وممكن يوشن بجيو ونحن بمنزلة واحدة منك ممكن يوم مرتبه من تستانا ممكن يوم مرتبه يوم مرتبه سنجري عبد المناس سوزا من دي سلو ركا عبد المناس سوزا من يودي عبد الشمس يودي نوفل بل دي سوق هاشم بل سوق دي بل مطلب تاسو کوئی په خبره داخلو نو عثمان د اولاد کړي جبیر ابن مطعم د اولاد کړي هاشم نبی علیہ السلام داغه اولاد کړي او بنو المطلب تاسو سمویلو کنه چې د هاشم زوی شیبه یا دي د هاشم زوی څوک شیبه نو چې هاشم په مدینه کې مړ شو دغه شیبه ته فاتح شو دا مطلب کار هغه شیبه راوستو نو خلک په عبد المطلب یې ترې خبره نه پېښه دا سره نو نبی علیہ السلام بنو المطلب لا هم ورته او بنو هاشم له ورته بنو هاشم علي وعقيل ودخل شو وعباس وغيره وده بريخه ممكن بيوم مرتبه يقول ده عبد المناظر نبي هم تدخل الجواب ورته فده كذا إذا بنو هاشم ومطلب دا په جاهلیت کې یو دی او په اسلام کې یو دی څنګه په اسلام او جاهلیت په شعب ابي طالب کې څنګه نبی عليه السلام بندو دا د محاسب بنو متجب سره دا وسره شعب ابي طالب کې مکه مکرمه کې عليه السلام سره بایکاټ شو د خبرونه مکمل بایکاټ چې بایکاټ او شو د خبرونه دا خبرونه سره وکړي چې هڅه کې څنګه کنټرول نشي کېستا کله عثمان ابن عفان څنګه اشتغل په پروسس اشتغل ندی کېږي نه پروسس نشته عثمان ابن عفان ابن عثمان ابن عفان ابن أمية عثمان ابن عفان ابن أمية ابن عبد الشمس عثمان ابن عفان ابن أمية ابن عبد الشمس ودي دي لا يوشو زم سوقتي
جبير ابن مطعم ابن عدي، جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل. هغه خيار نه دی بالقامه. محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. او عبد المطلب خو ذکر نشته دلته چې څوک ته مراد دي او قوم دې زمخ کې دروا. شيخ واحد يوحي قال جبير ولم يحسب ان يسلم لبني عبد الشمس وبني نوفل شيئا. شيخ واحد جاهليت کې تقم اثر اسلام په ما نور او ایمان نور اوري او بنو هاشم او بنو المطلب ټول ما سره په شعب ابي طالب کې قید بند چې څنګه بایقات مون سره دیم هغه سخته ما سره قبول کړی دي. ډاکټر فتح شاه ابو موسى اشعري وي ابن ثورة المخرج فما مثل من خروج النبي عليه السلام ونحن باليمن. خروجنا مراد هجرت نه مراد، ها خروجنا مراد بعثت چې خارج شو بعثت او موږ په یمن جو فخرجنا مروتو مهاجرين او یا د خروجنا مراد هجرت ما غشتش دواره یو خبره ده. موږ په یمن جو فخرجنا مهاجرين الیه انا یو ذو مارو او زبکی کشرو یو ابو برده دی، ابو برده عامر ابن قیس، ها او بل ابو رهم دی قیس ابن قیس قص ابن قیس. اما قال بضع ثلاثه یا 53 یا 52 رجلا من قومي. اوس پته نه کې 53 دي چې 52 دي او بضع اطلاق قدر او 2 ماته کېږي. ولكن په کیسه کې سوال شو نو القصه سفينتنا نو وګورځو له موږ کیسه د موږ نجاشي ته په حبشه کې بعد سمت مخالف نه هواراله موږ غوتلو یا جديده یا مدینه ته چې کیسه کې بلال شو او برسو نو یا به جدی په بندرګاه کوڅ شو مکې ته بلار شو او یا به نږدې مدینه ته کوڅ نو مدینه ته بلار شو. نو موږ سمت مخالف نه حواله لکشته نجاشي له وټلا حبشه ته رسوله دا په بادبان باندې کشته نه باندې پیژنې په دې کشته کې یو جنگل غوړي ودري ګوټي دي دغه ما خپل سفر کړی په خوا چې موږ اګوړي نه مصری باندې تاسو کنه دا شي دا کشته باندې کشته کې په بادبان لګېدل هغه سړي باغ باد داسې تاول ورته هغه جنډا. نو چې قانون دا دی چې هوا کم سي سره دغه روي کنه هوا کم سي تنبيږي نو هغه شی تختې ده سره هغه تختې آباد ما نو کشته راته مخالف نه هوا را لبل زمونږ کشته ټینګې دي نه کوي نه غیر هغه تور رسوله حبشه تا ووافقنا والقد ورضو کشته موږ نجاشي دا ورضو ولدا چلته ورسول په حبشه کې ووافقنا موافق جعفر ابن ابي طالب سره التاو فاقمنا دې مکه نه هجرت کړو. ها نو بعد کسانو مکه نه ډېر خلکو هجرت کړو په دې سال شو واقمنا معروفات قدمنا ټول رالو مدینه منوره ته. فوافقنا من ولو شو النبي عليه السلام تحكم في افتتاح خيبر لمناسبه تبع وكان اناس من الناس يقولون ان يولد خلق منتبه يعني اهل ذكيشتنا تبع عمر بالفرض سبقناكم بالهجره تاسو مخکې مو هجرت کړې تاسو اوسره له مدینه ته تاسو نو وکاله مخکې هجرت کړې مدینه ته ولدي به یو بل سره مقابله مدینه کو کې کوله. داخله شو اسماء بنت عميس وهي ممن دام ارجعنا وقدم معنا بمنكر الحبشين هذا او دې مکه نه هجرت کړو حبشه ته موږ ته ودیراله على حبشه چې بيبي النبي عليه السلام ته ظاهره الملاقات قول حبشه وقد كانت هاجرت ابن هجرت کړو خپل قانون جعفر بن ابي طالب هذا بيبي ونجاشي ته في من هاجر فدخل عمر على حبشه واسماء عند اسماء وترناس فقال عمر كم وقت اسماء ولد له من هذه لرتوي حبسه تدا سوقتا قالت اغيب اسماء بنت عمير عمر خو پیجندل د مکه خلق یو خاندان الحبشيه هذه ذاك حبشيه له سمطلب چې هجرت حبشيه ته کړی دی. البحريه هذه بحريه ودا کوئی بحر کراله کیسه کې قالت اسماء په خوشاله شو ذکر هغه د منقبت صفاتونه دي. نعم هم اق حبشيه ما هم اق بحريه ما عمر دي سبقناكم بالهجره ولا دي مقابله ټول د صدقه کې وي انا کو کې د هجرت د مستاسونه مخکې دي. فنحن احق برسول الله منكم فغضبت اسماء وسشوا وقال كلا ولا هرجز ذاتني كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه السلام سلامه يطعم جائع ورصاص اللوجي لنوره وسكون غنيمتنا وغيرها تاسكم كل غير الكل ويعز جاهلكم تاس جاهلان نسيتنا كل وكنا في دار منقذات كوريا في ارض البعدات ذروا
رسول الله تاسو نږدې و سره البغضاء او د دشمنانو علاقه ٹھیک ده چې نجاشي مسلمانو او اکثریت پکې سایه مبغوضه وا لري وخت پردي وطن مبغوض دي تر دشمن نن دغه مبغوض په حق کې وذلك ودا وجدا مبدا لري في الله في رضا وفي رضا رسول يا لله ولرسوله لا غيب ولا ويقول الله قصب الله لا أطعم طعاما صدقه لكم ولا أشرب شرابا حتى أذكر بذكركم ما هذا خبر قلت تسوي جاءت ذكر النبي عليه السلام ونحن قلنا نقضى مبتذرات من لو شبه فمكة فلا تشركون متفق حقيقة الأرض ونقاط سوري يورو لشبه أو فلا ركسون تكليفنا فسورات نو كسون يريد بعد ذلك زب ذكركم ذا خبر عليه السلام أو تقول بذكركم كي أو عمر أقرب تتاتا كمكة ولا إله تروب نبي ولا أزيغ كجربي بابا دروب نبي أو خبرك بس كجربي في جنة شيء تسوي موري مكيو تسوي بابا ولا أزيد عليه بدي خبر بزيادين فلما جاء كلام النبي الإسلام قال يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا وما قال هذا خبرك قال عليه السلام اختياره ما قلت لله وتصوره قالت قلت له تسرد له خذ وكان جعفر بن أبي طالب قلت له كذا وكذا قالت ليس بأحق بي منكم أغلى يحنر فما استاصنا وله ولأصحابه هجرة واحدة داغنا مرغم يو هجرة إلى مكينة مدينة تلي ولكم أنتم أهل السفينة يا أهل السفينة أو يا منصوب باختصاص أخذ أهل السفينة تاسو هجرة يو مكينة حبشيتا دا هجرة دار فقار ندار خمنتو أو يو هجرة دا حبشينا مدينة تاسو هجرة قالت فلقد رأيت نقول أبو موسى فدي دو الهجرتين شو كان الحداث أسماوي بنت عميس بما أولد أبو موسى أو أصحاب السفينة يغدوا فزوستسانو يأتوني ما تبرات الدليل أو سؤال بيقومان لدي الحديث فقال أغيما قبط تنوالي شو أغيم دا يمن هجرة فحبشيتا أو بيد حبشينا مدينة ما من الدنيا شيء ونود الدنيا نيو شيء هم في أصحاب السفينة فأغي أفرحوا أو أعظم في قلوبهم في أنفسهم مما لا حديثنا قال لهم أي قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم ويجي لقد غير من قبض في موضوع الهجرة تانيو أو أقرب نبي عليه السلام تدري نور طول المهاجرين هنا قال أبو برداء أسماوي ولقد أتى أبو موسى وإنه لا يستعيد بار بأوريد من هذا أو بار هي من شيء خشالة ولا ولدي مفتيش دونه خشالة منذ الهجرتين يوم رسول الله وبارك سرير أقرب يبقى نسبة التاس أو جباليات التاس ده حديث دون فرمان ساكن كسوف ونسوار وصوت لأنه إن شاء الله خلي لك خلي كده هذا فكر وما تبغى مخيلة يوم بكي واما لا اسمنا ورزيك غم ذلك غم دقة لنا جوزك لا اسمنا ورزيك وقال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي ذي بالمنقبة إذا وصلت وردا للباب وي قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف الله أكبر ذا بيجنا أوازون ذا ذلك الشعريين ولا يمن أبو موسى هم بالفقراء هذه أوازون البيجنا أوازون يحكوا لي حين يدخلون بالليل إذا كل شيء جماعة تفشفك يدخلون المسجد بالليل أواز بيجنا وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن الله هذه وزيرة تغالبي إذا أواز دا أغذى نخيجة سفلان كيه دا أواز سفلان كيه غالتا ناسته دا أواز سفلان كيه غالتا ناسته أو إمات منازل لده ديني ده أواز نزي بيجنا سمنا لوية خبرنا ده أعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار فيما جيغان ما أري وكمكم ذيك ناس تنيولي لكنا ما ندري ذي أواز نتبيجنا منهم حكيم دافك يوبلك التشارين وكذا لا تصيبته بالخصوص إذا لقي الخيل لكلا الأحكار صار ملاقاته ألك دخلنا منطقة أسمه تشاح طوال في المرات الأحكار صار مقابلة لا شيء يا عدو سرى متسوي إن أصحابي يأمرونكم أن تنذروهم تمام مرجري تحكم في جلك انتظار في تخطيطنا تدخل بيما لك صبروا كي مرجري مرازي تخطيطنا لك انتظار يوم فيوم تطول قوم ترجنكي مولانا سبدين لي خبر معلوم يودا كذا دول هجرتين خیبر نہ پتہ ہے خیبر کی شرکت نہ لے
او بل د صحابه په دې سيزونو یو بل سره خوشالي او بل د شپې جمعات کې د قران تلاوت او یو بل خبره ته معلومه شو زمنان اذا توجه چانه د کړي ها دې د ترنو يعلم اصواتهم رفقه دا او دا غیر منازل معلومیږي دا ګڼ خلک د قران شریف تلاوت کوي نو کولی شي پوښتنه واسطه کله یو بل هغه ته وګ نه میږي پروا بیا نشته چې کوم ذکر راځي چې کله د قران تلاوت کیږي نو تاسو استمعوا له وانصتوا الف یو تلاوت کوي او ګڼ خلک تلاوت کوي پروا نشته کله یو بل هغه ته وګ کیږي تاسو معلومه شو کنه شو زه پیژنه التفلان کې ذکر مطلق دی اصوات رفقه الاشعريين بالقران ټول د شپې په قران شریف باندې خلک یادوي او بعض خلک دورونه کوي لګي په جمعات کې دا ته معلومه شو کنه زبط په مولانا دي دا به مو د اسونو په خپل ځای